زما عزتمنو مشرانو مخکې مونږه د بعضې انسانانو د حقوقو په حوالې سره یو تسلسل سره خبره شروع کړې وه چې په هغې کې د بوډاګانو حقوق ذکر شوي وو، د مور او پلار حقوق ذکر شوي وو، په اسلام کې د زنانو حقوق ذکر شوي وو، په اسلام کې د نوجوانانو د ځوانانو حقوق ذکر شوي وو. نو د هغې سلسلې نه نن ما ستاسو په خدمت کې د ګاونډیانو د حقوقو په حوالې سره یو آیت مبارکه او یو څو احادیث مبارک ستاسو خدمت کې تلاوت کړم. الله تبارک وتعالى انسان ته په معاشره کې د ژوند تیرولو لپاره د ګاونډي او نعمت ورکړی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ګاونډي حقوقو ډېر اهمیت ذکر کړی دی. بخاری شریف کې حدیث مبارک دی د عائشہ رضی الله تعالی عنها ده عن النبي صلی الله علیه وسلم قال، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک دی، ما زال یوصینی جبریل بالجار. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی ما ته د ګاونډیانو په باره کې جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام دومره ځل تشریف راوړی دی حتی ظننت انه سيورثه، تر دې چې ما ته دا ګمان شو کېدای شي د الله له طرفه ګاونډي ته په میراث کې حصہ ملو شي، کېدای شي دا ګاونډي په میراث کې حقدار وګرځولی شي. په دې حدیث مبارک نه تاسو اندازه ولګوئ چې په شریعت کې د ګاونډي څومره قدر او منزلت او دغه احترام څومره دی. که معاشره کې انسان د ګاونډیانو د حقوقو ادا کول شروع کړي نو زموږ معاشره به معاشره نه وي د دنیا، بلکې دا به یو جنتي معاشره وي، جنتی ماحول به وي. مسلم شریف کې حدیث مبارک دی، ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت نقل کړي د نبی رسول الله والسلام ارشاد مبارک دی، من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم جاره. کوم انسان چې په الله او د قیامت په ورځ باندې ایمان ساتي، یعنی په ټولو ایمانیاتو باندې د زړه د صدق دل له یقین ساتي، فلیکرم جاره، دله پکار چې د خپل ګاونډي عزت او خیال ساتي. دې حدیث مبارک نه معلومه شو چې د مؤمن شان داري، مسلمان چې ځان ته مسلمان وای، مؤمن وای ځان ته، هغه شان داري چې هغه د ګاونډي عزت او داغه د عزت په خیال ساتي، داغه به عزت کوي، داغه د عزت په خیال ساتي. مسلم شریف کی حدیث مبارک دے دا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد مبارک دے، یا ابا ذر، اے ابو ذر، اذا طبخت مرقه فاكثر ماءها، چکلا خوروا د سالن والا جوړي فاكثر ماءها، د ګاونډیانو د پاره پکې لګو واچو خوروا پکې زیاته، وتعاهد جيرانك او ګاونډي دی برو. کدی حدیث مبارک مقصد دا چې د ګاونډي د حقوقو ادا کولو په وخت کې په معمولی سیز ورکولو کې چې ته کوتاهي مکوا، بلکې که سالن جوړول وي نو دا غي هم لږ مقدار اندازا لږ زیاته کا خپل ګاونډي په خیال وساتو. آنسو اور آہوں کی روداد سن، رب کونین میری بھی فریاد سن. آنسو اور